باب د په بیان د امور د ایمان کې او په دې قول د الله تعالی کې چې غالب دی او لوی دی. لیس البر دانی کې نه ده ان تولوا وجوهکم چې تاسو مخونه وګرځوئ قبل المشرق مشرق طرف ته والمغرب یا مغرب طرف ته، ولكن البر من آمن بالله، لیکن نیکی دا هغه چا ده چې په الله ایمان راوړی، والیوم الاخر په آخرت ایمان راوړی، والکتاب په کتاب ایمان راوړی، په ملائکو باندې او په نبیینو، واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. قد افلح المؤمنون، تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي. الآیه اقرأ الآیه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دی ترجمه الباب کې سلورو خبرو ته خیال کوئ. اول دعوه د باب صدا، دویم غرض د امام بخاری رحمه الله په دې دعوه کې څه دی، څه ثابتول غواړي. دریم تشریح د ترجمه الباب، څلورم وجه د استدلال د امام بخاری په دې باب کې او جواب د جانب د متکلمینو. اول خبره دعوه د دې باب صدا، دعوه کې درې رائے دي او دا به تقریبا د کتاب الایمان په ټولو بابونو کې به دا چلیږي. اول رائے د عام شارحینو د بخاری شریف ده، هغوی وی دعوه د امام بخاری رحمه الله بیان د ترکیب د ایمان ده او بیان د نفع د بساطت د ایمان ده، او دا صحیح خبره هم ده. دویم رایه د حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله ده. هغه وی مقصد د امام بخاری رحمه الله ترغیب د مومن ته په کولو د دې کارونو، مومن ته ترغیب ورکوي چې دا کارونه وکړي. دریم رایه د مولانا زکریا رحمه الله ده، هغه وی دعوه د باب دفع د توهم د حصر د امور د ایمان په پنځو کې، توهم چې ناشئ د حدیث د ابن عمر نه، حدیث د ابن عمر نه دا معلومه ده چې د اسلام اجزا منحصر دي په پنځو کې، نو دې بابونو کې نور ذکر کوي دغه توهم د پکې چې اجزا د ایمان منحصر په پنځو کې نه دي، نورم شته. لکه تاسو په پوه شئ. دویم بحث غرض د دعوه کې څه دی. غرض د امام بخاری رحمه الله د دعوه کې فصلو روډلو رد دی، په متکلمین او مرجع رد دی، په اثبات د ترکیب کې
چې ایمان مرکب دی، ځکه هغوی مرکب نه ګڼي. دویم رد مقصد رد دی په معتزله او خوارجو چې هغوی ایمان مرکب ګڼي لیکن قابل د زیادت او د نقصان نه مني. دریم بحث تشریح د باب امور الایمان، باب د په بیان د سیزونو د ایمان کی. امور د امر جمع ده، فعل او شان ته وایي. کله امر حکم ته هم وایي، بیا جمع اوامر راځي چې اوامر جمع راشي په معنا د حکم سره، او چې امور جمع راشي په مابین په معنا د فعل او شان سره. بیا د امور اضافت شوی دی الایمان ته، دا کم اضافت دی؟ دا اضافت به معنا فیم کې دی شي، دا اضافت به معنا لامم کې دی شي، او دا اضافت په معنا د من سره هم کې دی شي. که اضافت په معنا د فی سره شي نو دعوه به صراحتاً ثابت شي، نو بیا به داسې شي باب امور الایمان، باب الامور التي هي داخلة في الایمان، فی به ورسره راوباسي. باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه په ایمان کې داخل دي. نو دعوه ثابت شو چې امور په ایمان کې داخل دی او ایمان مرکب شو، او هر مرکب یزید و ینقص. دویم احتمال چې دا اضافت دی په معنا د لام سره شي. که اضافت په معنا د لام سره شي بیا دعوه نه ثابتېږي، بیا به داسې شي باب الامور التي هي المختصة بالایمان، بیان باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه د ایمان پورې خاص دي، او خبره خو اختصاص کې نه د جزئیت کې نه، نو دې نه بیا دعوه نه ثابتېږي. دریم احتمال دار چې دا اضافت د په معنا د من سره شي، چې اضافت په معنا د من سره شي نو من بیا دلته څلورو معناګانو کې د پاره استعمالېږي. په دوو معناو چې استعمال شي نو بیا دعوه ثابتېږي، او چې په دوو معناو استعمال شي نو بیا دعوه نه ثابتېږي. که اضافت په معنا د من سره شي او اضافت بیانی شي نو بیا ترېنه دعوه ثابتېږي. تاسو به خبره پوه شئ، بیا دعوه څه کېږي؟ ثابتېږي. بیا به معنا داسې شي باب الامور التي هي الایمان، باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه ایمان دی. په اضافت بیاني کې مضاف الیه بعینه مضافي کنه. باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه ایمان دی، نو ایمان امور شو، مرکب شو، کل مرکب یزید و ینقص. دویم دا دی چې اضافت په معنا د من سره شي او من نه تبعیض مراد واخیستی شي. باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه بعضې دي د ایمان نه، نو بیا ایمان کې ترکیب راغی، ځکه کوم شي کې چې بعضیت راځي هغې کې ترکیب راځي، نو بیا هم دعوه ثابته شوه. او دو صورتونه دا دي د اضافت به معنی من چلته بیا دعوه نه ثابتېږي. یو دا چې من ابتدایه شي، او دویم دا چې من سببیه شي. که من ابتدایه شي نو بیا به معنا داسې شي باب الامور التي هي ناشئة من الایمان، باب د په بیان دغې امورو کې چې هغه د ایمان پس نه راوتي دي. ایمان کې خو داخل نه دي که نه، آثار د ایمان دي، ناشي دي د ایمان، او که سببي شي دعوه نه ثابتېږي. باب د په بیان د هغې امورو کې چې هغه کېږي په سبب د ایمان سره، چا کې ایمان یې نه دا کارونه ترې کېږي، بیا خو ایمان کې داخل نه شو که نه، نو دې دوو صورتونو کې بیا دعوه نه ثابتېږي. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي.
وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم. د دې آیت کریمه تعلق د يهوديانو د سوال سره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې و نو مکې کعبې ته به مونځ کو. مدینه منورې ته چې هجرت وکړو نو قبله چې کوم دی بیت المقدس یې وګرځو. ولس میاشتې بیت المقدس ته مونځ وکړو. بیا تحویل د قبله وشو، بیت المقدس ته مونځ منسوخ شو. نو یهودیانو اعتراض وکړ چې بیت المقدس ته مونځ کول صحیح دي که غلط. که غلط نو دا 18 میاشتې ولې کوو او که صحیح نو اوس ولې ترې واوړېدې. نو خدای د آیت راولېږه لیس البر ان تولوا. دا نیکي نه ده چې سړی مغرب یا مشرق طرف ته مونځ واړی. نیکي څه ده؟ نیکی امتصال د اوامر او اجتناب د نواهیو. خدای حکم منل نیکی ده چې خدای غلام ته څه وایي. بادار چې غلام ته وایي داسې مخ که هغسې به کوي، ورته وایي داسې مخ که نو داسې به کوي. جهتونه مقصودي نه دي. مقصودي څه دی؟ حکم خداوندي منل. نه موږ ته بیت المقدس مهم دی، موږ ته کعبه مهمه نه ده، موږ ته د خدای حکم مهم دی. بس آیت مقصد دا دی. او یو ځلې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی حقیقت د ایمان باره کې تپوس وکړ. د ایمان باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا آیت کریمه تلاوت چې دې کې ایمان شته. اوس هغه روایت امام بخاری ذکر نه کړ. ولې؟ ځکه هغه د شرط برابر نه و. خو د ایمان په حقیقت کې دا آیت ذکر که چې خپله دعوت ثابته کی چې دی آیت کریمه کې کم څیزونه دا دی ذکر دی دا په حقیقت د ایمان کې داخل دی. لہذا ایمان مرکب شو او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید. دی آیت کریمه کې الکانو لس خبرې ذکر دي. سو او دا لس خبرې د تربیت د مجاهد دپاره. مؤمن چې نو و مجاهد فی سبیل الله دا دویمه سپاره کې دی. او دا قرآن کریم دا سورت بقره کې 4 مسئلې بیانېږي. اوله مسئله اثبات د توحید دی، دویمه مسئله اثبات د رسالت دی، او دریمه مسئله جهاد فی سبیل الله، او څلورمه مسئله انفاق فی سبیل الله. مدنی سورتونو کې اکثرو کې دغه 4 خبرې: اثبات توحید، اثبات رسالت، بیان د جهاد او بیان د انفاق. نو دا آیت کریمه د دویمې سپارې د سورت بقره په هغه ځای کې دی چې کوم ځای کې دریمه مسله بیانېږي چې بیان د جهاد فی سبیل الله. د دې نه وروسته د جهاد آیاتونه دي. جهاد و جهاد به څوک کوي؟ مجاهد. د مجاهد تربیت ضروری دی. صحیح ضروری دی تربیت. چې مجاهد تربیت نه شوی هغه جهاد د ملک د نیولو دپاره کوي، د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره نه کوي، ځکه تربیت یې نه دی شي. هغه وایي زمونږ رقبه زیاته شي، هغه سره د نظام غم نشته چې اسلام پکې راشي که را نشي، هغې سره د دې څه کار نشته. او چې تربیت یې شوی هغه وایي رقبه په تندر لګوم، یول ویش دی خو چې اسلامي نظام پکې. دا تربیت دی. نو د مجاهد تربیت په دې آیت کریمه کې ذکر دی. او د تربیت پکې 10 خبرې دي. د 5 تعلق د عقیدې سره دی او د 5 تعلق د عمل سره دی. مجاهد عقیده به صحیح ده، 5 خبرې به پکې چې ایمان به په الله لري، په آخرت به لري، په کتابونو به لري، په ملائکو به لري، او بل او په پیغمبرانو به لري. د ایمان 5 خبرې ذکر کړي، دا عقیده شوه. او 5 خبرې د عمل دی. عمل بم د مجاهد د نورو نه ممتازي. اول دا چې واتل مال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. مال به قربانی کوي
دویم دار واقام الصلاة منځ به کوي، دریم واته زکات زکات به ورکوي، څلورم والموفون بعهدهم وعدې پاسداري به کوي، او پنځم دار والصابرین فی البأساء والضراء جنګ کې به صبر کوي. دا پنځه د عمل خبرې دي او پنځه د عقیدې خبرې وي. آیت کریمه کې لس خبرې دي د تربیت د مجاهد لپاره. په تاسو به اعتراض وارد شي چې بحث خو زمونږ په بساطت او په ترکیب د ایمان کې روان دی او تاسو خبره د بیر شروع کړه. خبره زمونږ بسه کې ده په ایمان کې او لاړه کم ځای ته بیرته. تاسو به جواب وکړئ چې د امام بخاري رحمه الله او د محدثینو رایه دا ده چې ایمان، اسلام، یقین، هدایت، بر دا ټول الفاظ مترادفه دي، معنا یوه ده. لیس البر دا ایمان نه دی ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم. دا بر دی چې په الله او په آخرت ایمان راوړي. هلکه تاسو په خبره پوهېږئ که نه به پوهېږئ؟ دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې بر دا نه دی چې تاسو مخونه مشرق او مغرب ته واړوئ، لیکن بر من آمن بالله دی. نو بر اسم د لکن نشو، من آمن بالله خبر شو او خبر د لکن نه دا حمل په اسم د لکن او دلته حمل نه صحیح کېږي، ځکه دلته به معنا داسې چې بر څوک دی؟ من آمنه بر دی. من آمنه خو بر نه دی، ځکه بر خو عرض دی نیکی، او من آمنه خو ذات دی. هلکه چې وایي چې نیکي پلانکی دی، پلانکی خو نیکي نه ده، نیکي کوونکی دی که نه؟ هلکه په سوال پوه نه شوئ؟ څوک پې پوه شو؟ تاسو پې ټول پوه شئ؟ نو دلته به تاسو جواب وکئ. دوه درې جوابونه دي. یو جواب دا دی چې بر په معنا د بار سره دی، ولکن البار من آمن بالله، نیکی کوونکی هغه څوک دی چې په الله او په آخرت ایمان. نو حمل د ذات به راشي په چا؟ په ذات مع الوصف باندې چې بار دی. یو جواب شو. دویم جواب به دا وکئ چې په جانب د خبر کې مضاف حذف دی، ولكن البر بر من آمن، نیکی نیکی د هغه چا ده. من آمن حمل نشه په بر، بلکې بر من آمن، بر په بر حمل شي. هلکه تاسو پې پوه شئ؟ دریم جواب به دا وکئ ولكن ذل بر من آمن بالله واليوم الآخر، لیکن د بر خاون هغه څوک دی چې ایمان په الله او په آخرت لري. نو حذف به په جانب د خبر اسم کې وشي، او په دیم جواب کې حذف په جانب د چا کې وکړو؟ خبر کې وکړو. ولكن البر بر من آمن. په تاسو به اعتراض وارد شي چې دلته وایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولكن، او بل ځای کې هم دقلته نږدې یو ځای کې خدای وایي لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها. لیسه د یو ځای کې بر د رفع ورکړې ده، بل ځای کې ترې وروسته منصوب راغلی. دا څنګه چل شی یو دی؟ مونږ چې طالبانو نو ما تاسو ته پرون ویلې چې زمونږ ډېر د تیزۍ دور و او د اختلافي او د مناظرو خبرې به ډېرې وي. بیا خدای ورکې کړي چې موږ ملین شو، بیا ډېر وخته پورې ورکې وي. دا اوس د ملیانو پیدا کړي. دا خبرې خدای ورکې کړې وي، ډېره ښه پیزا وه. تاسې پې پوه شئ. نو زمونږ وخت کې به دا شی نه و. یو عالم و حضرت مولانا نادر شاه صاحب رحمه الله، تاسو یې نوم اورېدلی و؟ مولانا نادر شاه صاحب هغه اول پنجپیری و او بیا پنجپیریانو نه راوړې د دیوبندی شو. هغه به پنجپیریانو له کافران ویلې، هغه به ترجمه کوله داسې به قل اوایه یا ایها الکافرون، ای پنجپیریانو لعبدو مونږ عبادت نه کوو، ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ، تاسو جنازې کوئ، اسقاط پکې نه کوئ او مونږ اسقاط شریف کوو. تاسو په خدای یقین وکړه چې داسې ترجمې. او مونږ له به ډېره مزه راکوله. هغه وخت کې به دا د ټیپ کیسټې وې، ټیپ کیسټې مې لیدلي دي. دا به ما ځان سره ګرځولې، دا به مې اورېدلې کور کې ډېر خوند، چې میاشت کې به دوه درې ورځې کور له لاړو نو دا کیسټې به بیا په کور کې اورېدې، ډېر شوق سره، محبت سره.
نه بیا داسې چلو شو چې د صوابۍ لذین یو ځای د ګواټی ورته وایي که تاسې چا لیدلی ګواټی هم لیدلی دی هغې کې یو کالج دی په هغې کالج کې استاز و دوره تفسیر به یې پړاول او قرآن به یې ویلی د پنجپیریانو په طرز سره اواز بیا هم پکې د قشان خوږ که نو ډېر طالبان به ورسره و طالبان خو د دجال لښکر دی که نه چې څه نوی سړی راوځي نو ورپسې کېږي چې نوې خبرې چا شروع کړې نو بس ایسته ورپسې کېږي تاسو یقین به خدای وکړئ چې د څلورمې پنځمې درجې پورې دا طالبان دا خو ډېر قمقل دي چې پنځمې نه ووړي نو بیا لږ هوښیار شي که نه تاسو به ډېر هوښیار شئ چې دا حدیث واورئ او دې ته تاسې او موږ متوجه شو پوه به شو چې دا خو اختلافات پخوا نه را روان دي اختلافات خو د صحابه او د زمانې نه را روان دي دې کې څه بدي نشته اختلاف د امت رحمت دی گنجایشونه پکې پیدا کی نو د کالج کې د کوارټر او په هغې کې کور او د شپې څو کور اورېدلي او دی اوده دی په دې سر یې ویشتی او شهید شي صحیح ده د ده په ځای باندې یو بل مولا بیا د ده مشر شاګرد و وزیرستان ملی صاحب یې ورته ویلی هغه یې که خوست و د افغانستان د خوست و بل کال یې وفات شو 2-3 کاله مخکې او وزیرستان کې اوسېده نو وزیرستان مولوي صاحب باندې مشهور و باید دا یې که د هغه ډېر خوږ اواز و هغه به بیا ترجمې کولې نو د شیخ عبدالسلام سره جګړه راغلې وه 2 طالبان پکې شهیدان شوي بیا شیخ عبدالسلام د رستم نه راغی د بړبېرې کې مدرسه جوړه کړه 1 کاله پورې هغه بندي و جیل کې و دا ټولې زمونږ چې شمدید خبرې دي مونږ په وخت کې تېرې شي 2 طالبان یې شهیدان کړي بیا چې راخلاص شو نو ده توابیانو ډېرې پیسې ورکړې او هغې طالبانو له دیت ورکړي یو د لغمان و د افغانستان او یو د مردان طالب دیت یې ورکړه روغه وشوه بس ایسته د جیل نه راووته خو دا شرط پرې ولګېده چې مردان کې به نه اوسېږي په رستم بند شو رستم کې غټه مدرسه وه د ده به دلته راغلی نو زمونږ دا مام ورسره ترجمه کړې وه د دې وزیرستان مولوي صاحب سره بیا مام ترجمه وکړه تاسو یقین وکئ چې موږ سره یوه کاپۍ وه هغې کاپۍ نوم څه شی و الادلة القطعیه على رؤوس الفنجپیریة والوهابیه تاسو په خدای یقین وکئ چې دا شی و طالبان نه سم سوډه واټر بوتلې جوړې شوې فرش او پرشر ځای کې جګړې نو بیا داسې و نو هغه به بیانات کې ویلې کما فر القاتل الى البډبیره تاسې پې پوه شئ نو دا واقعات زمونږ په مخ کې وشو نو د دې مولانا نادرشاه صاحب د یو پنجپیري سره مناظره وه کیسټ به ډېر وخته پورې مونږ اورېده ډېره مزه به یې راکول نو هغه پنجپیری ښه مولا و دی خو ډېر تکړه نه و نو هغه پنجپیری ورته وایي چې ما دې مناظره کوو نو زه د ده نه یو ځل تپوس کوم چې زما د ده علم برابر دی که نه دی وایي څنګه وایي قرآن کې خدای یو ځای کې وایي چې لیس البره بل ځای کې وایي لیس البر دا دې راته وایي چې دا بیر مرفوع ولې دی او دې بل ځای کې منصوب ولې دی تاسو پې پوه شئ به د ده نمبر چې راغی نو دی خلکو ته وایي عوام ډېر راجمع شوي چې عوامو زه تاسو نه تپوس کوم او ترجمه مناظره به څه وه مناظره په دې وه چې پنجپیریان ترجمه کوي داسې لا اله الا الله نشته مشکل کشا نشته بل حاجت روا نشته بل مالک ته نه پرېږده نقصان الا الله مګر یو الله دی هغه دا غلطه ده اصلي ترجمه دا ده چې د خدای نه بغیر بل د عبادت لایق نشته هلکه چې د عبادت لایق شي خو مشکل کشا هم شه که نه حاجت روا هم شه که نه مالک د نه بیا د نقصان هم شه خو بس هسې جګړې وي نو تاسو په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ نو د مولا چې کوم دی د مولانا نادرشاه صاحب د عوامو ته ویلې هلکه نو زه تاسو نه تپوس کوم زما او د ده دا مناظره په څه جوړه شوې او تاسو دې ګرمۍ کې څه له راجمع شوي یئ هغوی ورته د کلمې په ترجمه ستاسو مناظره ده وایي په زور او په زیر او په پیښ خو زمونږ مناظره نه ده که او به ټولو نارې تکبیر چغې وکړي او زنده باد او بس مناظره ختمه شوه ویې ګټله تاسو په خدای یقین وکئ تاسو په خدای یقین وکئ چې هلته هم زه د پنجپیریانو نه هم متاثره ډېر مې بدې شوله اوس هم ترې نه یم متاثره خو دا دی چې زمونږ دې مولا له دا ځای نه ورته تاسو په خدای یقین
پنځپیره مولا تکړو هلته خو مې دا نه ویلې ذهن مې دا و چې د خبره غلطه ده اوس د ډېرې تجربې راته دا وښودله چې یاره دغه مولا خبره صحیح وه او دله نه ورتله بیا به ما دا ویله چې دا زه پیدا کړمه چې دا به څنګه وي دا ډېر وخت نه بیا ډېر وخت وروسته تفسیر کبیر کې مې دا ځای پیدا کړ امام راضي لیس البر دا بر اسم د دغه دی دا خبر د لیسه دی دلته څه دي لیس البر دا بر خبر مقدم د لیسه دی او ان تولو اسم مؤخر دی ان تولو کې صلاحیت شته چې د اسم شي کنه ځکه دغه به شي اسم مؤول به شي کنه هلکه پې پوه شئ او الته بل ځای کې لیس البر بان تأتی البیوت الته بر اسم دی بان تأتی البیوت خبر دی بان تأتی البیوت کې صلاحیت د اسمیت نشته ځکه با پې داخله شوې ده هلکه با په اسم د لیسه نه داخلېږي نو هغې کې صلاحیت نشته هغې ته مونږ اسم نشو ویلی نو هغې له به خبر وایو دلته صلاحیت شته نو اسم مؤخر شه او خبر مقدم شه هلکه تاسو په خبره پوه شئ کې پې پوه نه شي دا زده کوي ګورې دا خبرې زده کوي دا زده کوي ښه نو په دې بل آیت کې خدای وایي الى قول المتقون پورې قد افلح المؤمنون په تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي په تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي مؤمنان څوک دي الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه چې په منځونو کې عاجزي کوي دې دویم آیت کې الکه په اول آیت کې خو پوه شئ کنه په اول آیت کې وجه د استدلال د امام بخاری دا ده چې بیر ایمان دی د ایمان لس خبرې ذکر کړي نو ایمان مرکب شه هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید د دویم آیت کې وجه د استدلال د بخاری دا ده چې الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا صفت کاشفه ده د چا دپاره د المؤمنون دپاره او صفت کاشفه یا صفت دغه ده مبینه دا صحیح مصداق کې متحدی د موصوف سره موصوف کې خو ایمان دی او صفت کې خشوع رااله نو معنا به دا شي چې خشوع جز د ایمان دی نو ایمان ذو اجزا شه ذو اجزا مرکبی او مرکب یزید و ینقص پر ایمان یزید و ینقص تاسو په خدای یقین وکئ چې د امام بخاری رحمه الله ډېر جوور نظر دی جوور سوچ دی ګورئ او ډېر د کمال سړی دی ښه مجتهد دی ګورئ څومره لرې سوچ تللی ښه د دی دا استدلال شه زمونږ د متکلمینو د طرفه د دی استدلال د جواب څه دی جواب دا دی چې زمونږ خبره په ترکیب او بساطت د ایمان کې ده او دلته ثابت شی شو ترکیب د بیر ثابت شه بیر کې خو زمونږ خبره نه ده زمونږ خبره په څه کې ده په ایمان کې ده هلکه تاسو پې پوه شئ نو دا چې مونږ دا جواب کوو دا حقه شان جواب دی لکه زمونږ د مولا چې پنجپیري له کړی و چې بیر کې زمونږ خبره نشته زمونږ خبره په چا کې ده بس ځان هم خلاص که سم که د ځان خلاص که خو حقیقي جوابدار مخکې مونږ ویلې چې امام بخاري په نسبت باندې بیر او ایمان یو شی دي کنه نو خبره چې په بیر کې شوه خو خبره په ایمان کې شوه نو خبره په بیر کې ده کنه دین جواب دا دی صحیح جواب دا دی هلکه که زه به دا به ومنو چې بیر په معنا د ایمان سره دی ترکیب د ایمان ثابت شه نو ایمان په دوه قسمه دی یو ایمان کامل دی او یو مطلق ایمان دی نو ایمان کامل ایمان مطلق دا معنا ده چې سبب د دخول د جنتی فی الجمله روسته سره جنت ته بوزي او ایمان کامل سبب د دخول د جنت د ابتداءً هلکه پې پوه شئ نو مونږ هم د دې قایل یو چې ایمان کامل کې زیادت او نقصان راځي مونږ چې وایو چې زیادت او نقصان او ترکیب پکې نشته هغه په مطلق ایمان کې نو که چېرته د بیر نه مراد ایمان ومنو قد افلح المؤمنون د ایمان نه مراد ایمان ومنو ترکیب پکې ومنو بیا به دلته د ایمان نه کم ایمان مراد ایمان کامل مراد په ایمان کامل کې مونږ هم د ترکیب قایل یو د زیادت او د نقصان قایل یو هېڅ خبره نشته هلکه تاسو په دې ځای باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ قد افلح المؤمنون کې به په تاسو یو اعتراض وارد شي چې مؤمنان کامیاب دي هلکانو ما ته وګورئ دا د نحوې یوه قاعده ده چې کوم بابونه لازمي دي
هغه چې متعدی کیږي د متعدی کېدو یو څو طریقې دي. یوه طریقه دا چې باب افعال ته واړې. ذهب لازمي دی که متعدي دی؟ لازمي دی. او چې اذهب ته جوړ شي کې نو متعدي دی. نو باب افعال خو متعدي دی او داسې متعدي دی چې لازمي هم په دې متعدي کیږي. نو دلته افلح خو باب افعال شه او المؤمنون فاعل شه، نو مفعول شه. قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. بس خبره خلاصه شو، دا خو لازمي شکل. الکه تاسو په خبره پوه شئ که پوه نه شئ. جواب داره چې ضابطه کې د نحوې دا هم شته چې باب افعال کې یو سرور پهلونه دي چې هغه سره د دې نه چې باب افعال دي او هغه لازمي دي. یو پکې افلح دی، قد افلح المؤمنون. افلح سره د دې نه چې باب افعال دی، خدای څه شی دی؟ لازمي دی. الکه به پوه شئ. قد افلح المؤمنون په تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي. بس خبره پوره شوه که الآیه معنا اقرأ الآیه الى آخره. نو الآیه به مفعول شي د اقرا دپاره، منصوب دی. ای آیت تر اخره پورې ووایه. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بس کم